چې الله پاک پروردګار عالم دی هر یو قبایلي و هر یو پښتون همدغه شانتې غیرتي کړي لکه څنګه موږ د حلقې قومونه دي ځکه چې په قبایلي علاقه کې صرف موږ په حلقه کې چې کم قومونه دي او په کمه پښتو په کم غیرت او په کم ایمان باندې یې موږ له ووټ راکړی او کم عزت یې موږ له راکړی دی د 2013 نه تر نن ورځې پورې موږ بچي چې تاسې 100 کاله په ولیو وګرځوو نو موږ تاسې له دغه اجر و بدله نشو ورکولی موږ چې څه کړي موږ چې څه کړي دي او څه کوو کامه ان شاء الله تعالی اول ویته تا ته کوسو اته پروي کو په اول ورځم شپه موږ دا کولای شول 15000 خلک دلته وو و هر یو دومره جوشیله شوی وو چې نو خبر ایجنسی وای و نو په خوار وای خو نقصان ما نه وو نقصان ما وجود وو تاسو ما وجود یو ځکه ما په هغه وخت کې د صبر نه کار واغستو او بیا کار چې دی موږ سره نه ټول ملک سره شوی دی موږ دا کوشش کوو چې موږ په تاسو وطن کې ماتل دی چې پړې کا نو مړې کا نو ان شاء الله تعالی چې موږ یې قانوني تور باندې پړکو او ټینګه ونی شي راته او بیا په خپل مړمې چې په قانوني تور باندې پړکو کا خیر ان شاء الله تعالی کوټ او الیکشن کمیشن موږ سره آپشن راغلو د اور دغه پی ای په نوټیفیکیشن باندې امونږ لا سټې ورکولی شي ان شاء الله تعالی چې موږ به کوشش کوو چې دا اسمبلی له هغه پورې لاړ نه شي چې دا پروسس دا ټول هر څه مکمل شوي نه وي او دغه غلا او دا کومه بېماني چې دا ثابت کړي نه وي او دا موږ صرف تاسو ته نه چې ټولو قبایلو ته دا پته ولګي چې په هره قبایلي علاقه په پښتنو علاقه کې څوک بېماني وکړي او بیا یې الله په دین باندې وکړي نو هغه انجام داسې وي چې څنګه یې موږ د خپل کس کوو که خیر وي انشاءالله تعالی باقي موږ په دا پوهېږو چې د ځینو خلکو د وجې نه تاسو زړونو ته ډېر درد رسېدلی وي تاسو ډېر جذباتي شوي یو خو هغه چې څه کړي دي په خپله پې شرمېلي دي او په خپله یې به الله شرموي انشاءالله تعالی مونږ چې کله فتح وکړو مونږ 2 رکعته شکرانې لمونځ کوو که خیر وي انشاءالله تعالی دا د یو څه ډېره معمولي خبره ده انشاءالله تعالی ډېر څه مونږ اخلو که خیر وي دغو قبایلو له دغو پښتنو له باقي اے پي سي پرون وشوه سبا شهباز شریف بیا اے پي سي راغوښتېدو په هغه کې پرون دا فیصله شوې وو چې دا کم ممبران دي دا حلف نه اخلي او چې دا کم ممبران حلف له ولته ځي نو مونږ هغه مې سره وو حلف اغستو ته ویې نه پرېږدو خو هغه کې ما اول اختیار پنجاب له مونږ ورکړو اسفندیار خو نو ما په خپله او بیا پسې چې کندې دغو نورو مشرانو له چې هغه خلک مونږ نه خوشحال دي په هر لحاظ سره ښه دي نو مونږ ویل چې څنګه تاسو وکړو هغه شانتې ورپسې مونږ کوو نو هغه چې کومه فیصله راشي انشاءالله تعالی سبا الماښام بیا یې پیسې راغوښتې په هغې طریقه باندې مونږ تاسو هم خبر ساتو او مونږ هم انشاءالله هغه فیصله کوو چې په کومه کې مونږ اوله تاسو خیر وي او بیا یې حلقې مونږ د علاقې خیر وي او بیا کې قبایلو پښتنو خیر وي انشاءالله تعالی چې مونږ خپلو مفادو ته نه کسو او نو خپل مفاد کې پوره کوو مونږ یې تاسو مفاد کې پوره کوو انشاءالله تعالی قومي مفاد کې خیر وي باقي باقي چې دا کومه تکلیف تاسو تیر کړو ولا تکلیف تیر اور سره دا په مونږ هم احسان دی مونږ یې منو خو زه دا سوال قبایلو ته هم کوم دا ریکارډینګ کیږي پښتنو ته یې هم کوم چې دا خو یې ما سره کوي ما په بچو ما په خاندان یې احسان اړوي خو ویې ما نو ټول قبایلو ټول پښتانه قانون د ما حلقې قومونه راوچت دي نو دا صرف خپل ځان د دغه مظلومیت یا د دغه حق و باطل جنگ دپاره صرف خپل ځان غم د فایده نه دو دا فایده د ټولو قبایلو او ټولو پښتنو دو دا حق دغو ټول قبایل او ټول پښتانه یو معنی چې دغه هغو ټولو لپاره دا کار کوي
چې د حق او د باطل په جنگ کې د وروستو نشول و باطل یې باطل ثابتوي و حق فتح ثابتوي. دا هغه بنیادی کار دی چې انشاءالله تعالی مونږ به یې سر ته رسوو او مونږ دا تربیت وی مونږ بچي وی مونږ نسلونه به هم دغه شانتې د حق خبرې ته ودرېږي او باطل و ناکام کوي لکه څنګه باطل اوس تر ته ځان ثابت کی چې دی په حلقه کې موجود دی او مونږ دلته موجود یو. د دغه خبرې نتیجه ده چې مونږ په حق یو او باطل دی تښتېدلی دی. کني پکار دا وه چې په خپله ناست وی او په خپله کونټینګ نه راغلی وی لکه څنګه تاج محمد ناست و. خو دا د حق او د باطل جنګ دی. حق ته باطل نشي ټینګېدی. دا حقیقت خبره ده چې کومه مینه تاسې راولي مونږ سره دا دی چې مونږ تاسې په مخ کې تاسې حق دپاره سر و مال قربان کړو. دا مې سره وعده وی چې انشاءالله تعالی تاسې د حق دپاره و تاسې سره د ظالم لاس ایسارولو دپاره و د حق او د باطل جنګ ګټلو دپاره حق د ګټلو دپاره انشاءالله تعالی مونږ سر و مال سره قرباني کوو چې څنګه تاسې سره قرباني کړو. دا یقین تاسې په مونږ باندې ساتو انشاءالله تعالی مونږ قیامت ته څوک ونه لګوي په دا باندې ونه څوک وډر کړي په دا باندې